يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. در رب العالمین دا ذات دے لوی عظمت دے اور لوی شان دے. اللہ دمر عظیم ذات تے اور دمر لوی شان لری کہ ټول مخلوق داغے دا ادراک نو پاغی دا پویدلو نا عاجزان دی. خدای سمر لوی دے دا صفاتو پہ اعتبار دا ذات پہ اعتبار. اللہ سمر لوی قدرت لری، سمر شان لری، سمر علم لری، سمر لوی مخلوق لری. قسم دے کہ انسان دماغ و قلب کے کار کئی. اللہ دومره عظیم ذات تے کہ یوازې په دې ځمکه بادشاہي نه ده، که ځمکه د پاغې بادشاہي ده، که اسمانونه دي، که ستوري دي، که نور دي، که سپومۍ ده، که د اسمان نه بره مخلوق دی او که د ځمکې نه لاندې دي، او که دا دنیا ده او که ورپسې بل جهان دی آخرت، او که جنت دی او که دوزخ دی، دا ټول د الله د بادشاہۍ لاندې دي. او که انسان دی او که پیریان دی او که فرشتے دی، دا چې څومره مخلوق دی، دا ټول د الله تعالی بادشاہ کی دی، دا ټول د الله د قدرت او د طاقت لاندې دی. الله قرآن شریف کې فرمایي وما قدر الله حق قدره. دا الله چې کم شان دی نو د کافرانو په هغه شان الله نه دی پیژندلی. کافران ورته په دې نظر ګوري لکه د انسان بچی وي نو د الله ملونه دی. انسان شریک ته محتاج دی، مرګری ته محتاج دی، نو خدای مرګری ته محتاج دی. ظالمان داسې وي. انسان خځې ته محتاج دی، بې د ښځې ژوند نشي تېرولی، نو کافر وي خدای هم بې د ښځې ژوند نشي تېرولی. الله وی داسې نه ده، ګورې داسې نه ده. تعالی عما یشرکون. بنده ته محتاج ہے، شریک ته ځنې محتاج. بندہ تا خد تا محتاج ہے، زما خد نہ ایسے احتیاج نشتا. بندہ تا بچو تا محتاج ہے، زما بچو تا سے ضرورت ہے. بندہ تا دا دنیا نظام و پیسے تا محتاج ہے، زما دا جت نشتا. ویدی اللہ پا اغا شان نرے پہ جندلے کم چی دا رب العالمین دوی شان دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یکل کوہ تور طلاق اللہ ذوالجلال اغخت چی تراشا او دلته یو عبادت وکا، یو میاشت چې زستا د امت له یو قانون ورکم، یو کتاب ولا ورکم. حضرت موسی علیہ السلام لاړ وادي سینا، لویه دشته ده، یو غر دی پکې تور ورته وایي. تور کوه فارسی لفظ دی، مونږ غر ته وایو تور غر. او دا هغه غر دی د کوم غر خوا کې کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لا اللہ نبوت ورکڑے، پیغمبری اللہ ورکڑے وا. او بیا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے سوارو کو کہ اللہ مال مرگر پکار دے. اللہ پاک اغا دعا مولا قبول اکڑا. نو حضرت ہارون علیہ السلام دا درورو اغی ورطا ورکا چی دا دی بستا مدد کئیو اغلم ما پیغمبری ورکڑا. مبارک زیدے اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تو دل تراشا سمودہ دا امت نظام را بار کا او زما عبادتوں کا کہ تعالی او کتاب او قانون درکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام راغی یو میاشت التکی چلو استا من خلقو تا چلو آیو
یعنی ځان له د الله عبادت چې هېڅوک ني تنهایۍ کې د الله عبادت خوند کوي چې سړی ځان لري. نو پخوا به خلق تلل هغوی به په دې سمسو کې او هغوی به په دې غرونو کې یکسویي ځان له به شو او د الله عبادت به کوو. اوس هغه څیز زموږ د پیغمبر مبارک د امت نه منې شوی دی. اوس که سړی تنهایي کوي او یکسویي کوي نو سمسې ته او غار ته به نه ځي، جومات کې به یو طرف کې کینی، اعتکاف وته وایي، څلوېښت ورځې که تېروي، چله وته وایي، چهل په پارسی کې څلوېښتو ته وایي. هغې وجه دا ده چې ته به دلته فرض مونځ کې په جمع او په غار کې خو تا سره جمع نه شي کولی، یا په سمسه کې چې کېنې نو ته خو د جمع مونځ نه شي کولی، او د جمع یو مونځ او ځان له 29 مونځونه برابر دي. هغه زمانه کې تنهایۍ کې ډېر لوی فایدې زموږ د بزرګان او د طریقت خاوندان سړي ته وایي چې کله وظایف ورته پوره کړي او خلافت ولا ورکوي نو بیا وایي 40 ورځې چله وباسه، جماعت کې بار نه، ځان له شه والله یادوه، دا کم وظایف کې دي وي دا پکې بار بار وایا. یا په رمضان کې په دې اخیري لسو کې چې سړی اعتکاف کې دا دام دقه مقصد دی چې سړی ځان له شي یکسو شي، نه ښځه نه بچي نه غم نه خادي وي، بس یو دی او یو الله. او یا اسانه طریقې زموږ علماو بیا د مراقبې ښولې ده. 40 ورځې هم نشي تېرولی، 10 ورځې هم نشي تېرولی، نو شواروز کې یو 10 منټه 15 منټه د خلکو نه ځان لکه او صادر په سر باندې واچوه او کینا او د دنیا نه ځان یو طرف ته که د ښځې سوچم پرېږده، د بچوم پرېږده، د مال تجارت ګټم پرېږده او د دنیا د خوشحالو زندګیم پرېږده، یو الله ته متوجه شي او په زړه کې الله کوه. دا یکسویي دا ډېر بهترین شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم چې نبوت کله میلاوېده په غار حرا کې، هلته نبی علیه السلام یکسویي کوله. ځان له داسې ځای دی غار حرا، اوچت ځای دی چې نه ورته انسان ور رسېدی شي او نه ورته بل څه شی رسېدی شي. هلته بره په غر کې د جبل نور کې په هغه غار حرا کې او بیت الله ته به مخامخ کتل، الله ورته نبوت ورکړ. یکسویي د خلکو نه دا د شپې عبادت ولې بهتر دی، نفل عبادت، او الله پې ولې خوشحالېږي دې کې یکسویي وي. ښځه ودره بچي وده دي، نور څوک شته دی نه، چنګ چونګ پکې شته دی نه، نو ته به صرف الله ته متوجه شي او د الله عبادت پې وکړې، نو الله د یکسویۍ په عبادت باندې خوشحالېږي. موسی علیه السلام چې کله لاړه دا 13 ورځې تېرې کړې او بیا الله ذوالجلال ورته وی چې زه اوس کتاب در کوم مسواک یې ومږم، الله وی لس نورې که اوس روجهدار د خولې بدبویي دا په الله د مشک و نام خوشبو لګي او خشته لګي. اتممناها بعشر نو نو 40 ورځې دا عبادت په هغه غار کې د تور غار کې موسی علیه السلام وکړ. رب العالمین ورته قانون ورکړ، تورات یې وله ورکړ، په تختو باندې لیکلې. علما لیکي چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې، کلم الله موسی تکلیما، نو چې خبرې وکړې د خبرو د الله خو خوند دی. زمونږ خبرې جدا دي، د رب العالمین خبرې جدا دي. د الله په خبرو کې یو ټیسټ دی، یو خوند دی. اوس هم د بعضې خلکو خبرې بنده له خوند ورکوي، د بعض انسان تلاوت بنده له خوند ورکوي، د بعض انسان نعت یا نظم چې وي نو بنده باندې خشته لګي. خوند د خبرو کې خوند دی، د الله خبرو کې خو ډېر زیات خوند او د نور شوق پیدا شو. الله خبرې ډېرې خشته دي، خبرې ډېرې خوندورې دي، خبرې ډېرې د مینې دي. خبرو باندې عاشق شوم، الله چې ته به څومره ښکلې یې، خبرې ښکلې دي چې ته به څومره ښکلې یې پروردګاره. خبرو ته د ما شوق دی چې بار بار باورم الله چې ته ووینم چې هغې کې به څومره خوند دي پروردګاره. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی ان الله جمیل یحب الجمال، وی خدای ډولې دی او ډولې خوښي. نو چې بندگان بعض خدای داسې پیدا کړي دي چې هغه ډېر خشته خشته ډولي ډولي دي. مخلوق الله بعض داسې پیدا کړي دي چې هغه ډېر خشته خشته ډولي ډولي وي. چاله رنګ خدای خور کړی دی، نور ته وګوره، سپومې ته وګوره. چاله شکل خدای خور کړی دی، چاله قامت خدای خور کړی دی. نو چې بنده دومره خشته پیدا کړی دی، کائنات دومره ښکلې پیدا کړي دي، ګل ته وګوره، د اونې پاڼې ته وګوره، رښتیا ووایه چې الله تعالی به په خپله څومره ښکلې وي، څومره مزیدار او څونه اعلی. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پر ورځ
جنت تا اللہ بندگان وردن نکی نو رب العالمین سره بدا بندگان بیا ملاقات کئی یو میدان دے مزید ورتوی مزید اقا میدان دا مزید کی ودا ټول خلق جمع شي او دا رب العالمین سره ملاقات بکی او غا میدان سمره دے الکه یو میل بی نا یو 15 میل بی نا زمونږ د خیبر پختونخوا عمره بی نا پاکستان عمره بی نا حضرت جبریل علیہ السلام یو دل حضور پاک لراغه یو غټه اینه واغه وت مخ کې کړه وی دا الله رسول دینه ته وګوره چې اینه ته قتل پاغه یو نری غوند داغ و د مچ د غول عمر پټې نه شانته وته وی جبریل دا داغ په دی اینه لګیدلې ډېره خشته ده وی تا ته پته شته چې دا داغ څومره دی دا څه شی دی وی نه نیم خبر وی دا غټه شیشه داسې پرس کړه لکه چې جنتی دا غټی شیشه داسې پرس کړه لکه جنت او دا رکوټ نری غوندې داغ چې دی دا داسې فرض کړه لکه چې مزیدی مزید بعض علما وی هل من مزید جنت بم دا اوازونه کوي ولدینا مزید نو بعض علما ته د جنت نعمتونه اخلي چې کم مقدر دی امن نور بم ور کوي او څوک ته دا مراد کوي وی دا غا مزید دے جبریل مزید څه شی دی وی دا مزید اغا ځای دی چې رب العالمین به جنتیانو سره ملاقات کوي او الله به جنتیانو سره خبرې اترې کوي په دې میدان کې جبریل دا خو ډېر پټې ځای دی جنت خو لوی دی د شیشې عمره خدا خو ډېر ورکوټې دی وی دا الله سره خبرې چې دا څومره دی وی نه وی دا چې الله کله پیدا کو نو ما ته الله وی زه جبریل دا یو ځای میں پیدا کا جوړ میں کا دے کے بجد خپل جنتیانو بندگانو سره ملاقات کوم چکر پکې ولګو ځان خیر سر تو رسوا وګوره د جبريل طاقت څومره دی اوهو جبريل علیہ السلام ومسمان پورته نه را روان شي نو د سترګې د رب نه دې ځمکې ته را رسیږي زر حضور پاک ته پوښتنه کته چې مال وحی راوړې څومره سات کې را رسیږي وی دا الله رسول د سترګې نه رب هم زر را رسیږي او دا سونه مزل دی زمکه د اسمانه پورې د تیز سورله د 500 کال مزل دی 1500 کاله تیز سورلی هغه نواله دویم اسمان پوری 1500 کاله مزل دی د تیز سورله درېمه پوری سلورمه پوری ځه د هر اسمان نه بل اسمانه پوری 500 سال مزل تیز سورلی ګوري ولا سورلی د جز نه د راکټ سورلی نه خطه د سورلی و اسمان نه بیا د عرش پوری د 500 کالو مزل او د عرش د لاندې نواله د برسات پوری د 500 کالو مزل او بیا د عرش د پاسه کرسی د کرسی اغا سمره دا الله وما قدر الله حق قدره من د خدای عظمت نه دی پیژندل دمارو من الله اغا سوچ باندې نه دی پیژندل چې الله سمره لوی دی سمره لوی شان لري سمره لوی کائنات لري دا موجوده نور ته وګوره دا موجوده نور دا 9 کروڑه 2.5 لاکه میله د ځمکې نه لري دی 9 کروڑه 2.5 لاکه د ځمکې نه لري دی او دا څومره د ځمکې نه زیات غټ دی دا 14 لاکه چنده غټ دی 14 لاکه ځمکې چې یو ځای کې کنه 14 لاکه ځمکې نو دا نور برابر بشي وایه کنده ځمکه څونه ده 13 لاک ګونده 14 لاکه دومره ځمکې چې نورې کې 14 لاکه نور ته به ورسېږي 9 کروڑه 32 لاکه لرې دی د کائنات د خدای ګوره او دا قطبي ستوری چې تا ته دا نری غوندې سار کې ښکاري دا پړقېدونکې ستاسو خیال چې څونه به هلکه د سنډا د سترګې عمره دی دا د نور نه 50,000 چنده غټ دی د ځمکې نه څونه غټ دی د ځمکې نه دا قطبي ستوری 15 اربه چنده غټ دی 15 اربه ځمکه چې یو ځای کوي 65 اربه ځمکې د دې ځمکو عمره 15 اربه چې نور یو ځای کوي هغه قطبي ستوری ته غټ دی تا ته د سنډا سترګه ښکاري اندازه لګول لري بسونه چې د ځمکې سره د ځمکې نه ګوره سل لکه 1 کروڑ شو داسې ده کنه او 100 کروڑه څونه دی بیا یو ارب
نو 65 ارب 15 اربا د ځمکې نو زیات غټ دی. 15 ارب ځمکې چې یو ځای کې د هغې نه زیات غټ دی او څونه پوټې ښکاري. اولې پوټې ښکاري لرې دی، دا به څونه لرې وي؟ ستا اوسني ساینسدانان وایي، اوسني ساینسدانان چې دا څومره کائنات مونږ ته ښکاري، د دې کائناتو نه شاته نورم شته خو مونږ هغې ته رسېدی نه شو، پته نشته، نه شو رسېدی مونږ هغې ته. دا نور چې د دې ځمکې سره متعلق کم روان دی، وی داسې نور نورونه هم شته او نورې ځمکې هم شته، نورې ځمکې هم شته او نور نورونه او نورې سپومې هم ورسره دي. قرآن کې الله مخکې وایي چې 7 اسمانونه 7 ځمکې مې پیدا کړي دي. څوک وایي همدا یو ځمکه ده او 7 حصې یې دي، 7 ځمکو نه دا مراده ده. څوک وایي دا ځمکه ده د 7 منافعو په اعتبار ورته 7 ځمکې وایي. څوک وایي دا ځمکه ده د 7 شکلونو په اعتبار ورته 7 ځمکې وایي. څوک 7 سیارات 7 سیارات یادوي، زحل او مشتري او عطارد او فلان. لیکن اوس سیزدانان دې څه وایي؟ نه نه صاحبه دقسې ځمکې نورې هم شته وایي، نورې هم شته او دې ځمکې سره چې څنګه نور دی هغې سره هم خپل نورونه دي، دې سره چې کومه سپومې ده هغې سره هم خپل سپومې دي، او دې سره چې کومې ستوري دي نو هغې سره خپل ستوري دي، او دې راکټې ورته پرېښي دي چې راکټې مونږ پرېښي دي، دا راکټ به 15 کاله پس مونږ ته د هغې ځمکو ال وایي، فوټوان به رالیږي 15 کاله پس به د هغې مونږ ته ال وایي. د خدای کائنات هغې ته څوک رسېدی شي؟ زه کله سوچ کومه زه میږې نه دی میږې، دا پوټینې غوندې میږې چې دی هغه خپلې سوړې سره په یو خاص دایره کې دننه ګرځي. خاص زما په خیال زیات نه 10 ګزه 15 ګزه کې 20 ګزه کې هم نشي ګرځېدی، دې خوراک پسې ګرځي، هغه خپلې سوړې ته راځي. هغه میږې ته که دې ده ووي چې سعودي عرب هم پکې شته او دومره لرې دی، به وایي چې پاګلې ما خو منډې ته وړې وویلې. که هغه ته ده وي چې غر هم پکې شته، وایي پاګله ده خو وګوره ما خو پکې غر ونه لید. که هغه ته دی وي چې دریاب هم پکې شته او سمندر دریاب هم شته، ایسه پیژني. هغه ته که ده وي میږي ته چې صاحبه داسې یو شی روان دی چې په 4 غنټې کې سعودي ته رسېږي، وایي مازغه دې خراب دي. زه خو چې سار شروع شم نو ماښامه پورې یو ګز مزل وکړم او واپس پورې سوړې ته راورسېږي. دا خبرې د دې میږي دماغ اخلي نالي، د میږي دماغ دا نالي چې دومره کائنات دي او جز دی پکې منډې وای او دریاب دی او کشتۍ دی او غرونه دي، ولې د هغه دنیا محدوده ده، د هغه دماغ محدود دی، زیات نالي. نو د الله د کائناتو په مقابله کې نو زموږ مثال د دقه میږو دی، میږو نه هم لاندې دی. میږي ته چې څومره نظر لګي هغه ته هغه دنیا ښکاري، ما ته چې څونه نظر لګي ما ته هغه دنیا ښکاري، زیاته نه ښکاري. میږي چې څونه قدم علي دا د هغه تیز رفتاري ده، د هغې نه زیات رفتار نه مني، دا قدم هم ده. د خدای کائنات وما قدر الله حق قدره، او عظمت څومره دی الله. حضرت جبریل علیه السلام نه یو ځل نبی علیه السلام تپوس وکړو، وی جبریل زما د قرآن په تاسو اثر شته؟ زما د قرآن نه او زما نه تا ته څه فایده شته؟ وی او د الله رسوله شته. وی هغه څنګه؟ وی ستا قرآن چې نو نازل او ته نه وې راغلی نو زه به یریدمه، ما به وی خدایا ډېر خلک دي چې ستا ډېر غټ غټ عبادتونه کړي دي او خدای د دوزخ خشاک ته جوړ شوی دی لکه ابلیس، 80,000 کاله عبادت یې وکړو. یریدم به چې الله بېشکه زه خو ستا عبادت کوم، زه خو تا راضي کوم، خو الله د خاتمې پته مې نه لګي. ډېر لوی لوی خلک دي چې هغې عبادتونه وکړل الله برباد شو. برسیسا ته وګوره، لکه زه مثال در کوم، جبریل لا نه وایي، برسیسا ته وګوره، بل ته وګوره، بل ته وګوره. جبریل علیه السلام وایي چې ما وی الله ډېرو خلکو څه عبادتونه وکړو، ډېر عمر یې وکړل، لاړل برباد شو. یا خدای زه چېرته خراب نه شم. وایي چې په تا قرآن نازل شو که نه نو زه خوشحاله شوم. ولې؟ قرآن کې دا آیت راغی چې انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. د دې نه زه مرادیم جبریل ته مراد دی چې دا یو استازي دي او پیغمبر علیه السلام ته لولي، یو استازي جبریل، او دا کریم په الله ډېر معزز دی
او د ډېر طاقت خاوند دی او امانتګر دی او د خدای خبره مني. وی چې دا آیت نازل شو او دې کې زما ذکر وشو چې جبریل کریم دی، په الله عزتمند دی، امانتګر دی او د الله استاد دی او قرآن وی باس وی زما زړه مطمئن شو، زه خوشحاله شوم. مې ګوره د قرآن فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده. د نبی علیه السلام د نبوت سره چې قرآن نازل شو فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده. څومره د لوی طاقت خاوند، دا د خدای قدرت او طاقت. هغه ځای نه دلته د سترګې د رب نه زر را رسېږي او نور طاقت یې څومره دی. د لوط علیه السلام قوم الله ورته ورشه واړوه نو وزر یې وتاړم که نو چت یې که پړ مخې راوغورځوه. دومره طاقت خدای پاک ورکړی دی. ذی قوت د طاقت خاوند رب العالمین وی ذی قوت د طاقت خاوند. چې الله د چاره طاقت صفت کړي نو خو طاقت به پکې وي که نه. او عادیانو سمودیانو باندې ورشي یو چغه ووه، یو چغه یې پیوواله ټولې تباه برباد کړل، غرق شو. دا د خدای قدرتونه درته نن د خدای عظمت ته نن پرې بیان کوي تمارو چې زمونږ الله څومره د عظمت خاوند. بهر کیفو نو ما ته ورشه مسجد ته ورننوځه او چکر ولګوه. جبریل څومره تیز رفتار، څومره تیز رفتار. نو وی اسلالمه نو وی زر کاله مې چکر یو طرف ته وو نو اخر معلوم نشو، نو زر کاله په دې بل طرف لاړمه نو اخر معلوم نشو، نو زر په دې بل طرف لاړمه نو زر کاله په دې بل طرف لاړم، خدا الله رسول ما د هغې انتها معلومه نه کړی شو. الله څومره لوی جنت بالکل اخیری سړی چې د دوزخ نه الله وباسي، بالکل اخیری انسان چې ډېر بدعمله ګناهګاري وباسي. حدیث پاک کې راځي، بخاری کې دی، په صحاحو کې دی، الله به وباسي. چې وی باسي نو د دوزخ په دې غاړه به کېني وی الحمدلله خدای چې دې غم نه خلاص شو، خوشحاله وي. نو چې دوزخ په غاړه کېني نو نور خو خلاص شو، خدا مخې دوزخ ته دی نو دا توبه ووایي. نو دی به چپی 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 بیا به یا الله دا مخ خو را د دوزخ نه بل خوا واړوه. بنده وابړم خو بل سوال به وکړي، نه نه الله توبه 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 بل چته کو نو مخ به ولا الله واړی. نو چې مخ واړی نو مخامخ به یو اونه ښکاره شي، هغې سره یو خشته غوندې ولی او به به هم د هغې خشته شرلار کوي. دی اوهو څه غلطه مې وکړه نیکبخته، که دغه شی مې یاد کړی وي نو چپی 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 نو یا الله هغې ونې لکه دې بوتلم او دغه اوبه بنده تا چې وی بل سوال نه کوم بس الله بل نه کوم اوبه کې ګوارې نه قسم دې قبل مې وکړه. دا ځکه زه وایم دا قسم وغیره چې په حدیث کې د مواثیقو ذکر دی او د عهودو ذکر دی، قسمونه به وخوري کلکې وعدې به وکړي نه بل به نه کوم. الله فرشو ښه دلته یې راولې چې هلته راشي ونې لاندې شو هغه یخې اوبه وڅکې کې ولامبي نو بس سور کې شي سړی، بیا به ورته د هغې نه مخکې یو بله غټه اونه ښکاره شي، هدې نه به ګورئ د هغې نه ښکلی نیر به ورته ښکاره شي. یا بنده که د هغې سوال دې کړی وي نیمګړی کار دی وکړو، غټ خو په یو ځل کولی نه شي، یېرېږي که زه غټ سوال وکړم مثلا چې الله غوسه چې بیا وردن نه کې بیا به څه کېږي. چپی چپی یا الله دغې ونې ته مې بوزه هغه اوبه هم ښایسته دي. ای بني آدمه تا چې وختي وي چې بل سوال نه کوم یاره بس الله بل نه کوم بل نه کوم ګورې بل به وکې نه نه قسم دې که ستا په ذات که بل مې وکړم هلکه ګورې بل به وکې ښه به خدای قسمي کړي هلته به یې بوځي چې هغه ځای ته څنګه بوځي لږ ساعت تېر کړي چې وګوري جنت دروازه به ورته ښکاره شي. آها دا مې څه غلطه وکړه، خوشحالي خو هغه ده د جنت دروازه ده، د جنت اونې به وویني او د جنت میوې به ورته ښکاره شي او خوشحالی به ښکاره شي. دا مې څه غلطه وکړه. یا الله قربني الى باب الجنت، پروردگاره د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا. فوراً به آواز وکړي الله د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا. ای بنده تا چې بل سوال نه کومه اوس دې بل سوال وکړه الله بیا بل نه کوم بل د آخري سوال دی. ګورې بل به وکړي ښه به خدای پاک ورته کلکۍ کلکۍ او دې به دا قسمونه او دا قرآنونه چې خوري به ښه قسمونه به وخوري. الله او فرشتو ته وایي چې ښځه ورنږدې کړي چې جنت دروازې ته ورنږدې کړي او دننه وګوري. اوهو خوشحالي خو دننه ده، داسې به سر ورته کړي داسې غوندې
او بګوري وتا خوشحالي خو دننه ده دا زه بهر ناست یم ټول خلک دننه دی نو دی به چپی چپی بیا به یا الله د جنت ته خو مې ور دننه که الله به څه وایي ما اغدرک یا فلان اے فلان کیه څه دوکه بازې څه دروغجنې ای ټګي جنه تا چې بل سوال نکوم یو سوال کې یا نکوم بل یو سوال کې اوس جنت ته داخلېدل غواړئ دی به څه وایي یا الله سپیره رانه مه جوړوه که نه الله په خپل بندګانو کې رانه سپیره ولې جوړی چې بار ناست دي غوا سپیره دی ما ور دننه که رب العالمین به ورته وایي ښه دننه کوم دی خو غواړه څه غواړئ چې الله ور دننه کي څه غواړئ نو دی به وایي چې الله بس ما ور دننه غواړه شابه څه غواړئ نو دی به وایي یا الله دونه شی راکې دومره شی راکې دومره شی راکې نو الله به ورته یادوي دا شی وغواړه دا شی وغواړه شابه یو غواړه دی به دا هر څه غواړي نو چې د خپل امیدونه ټول ختم شي او الله ورته ور یاد کړي نو رب ذوالجلال به ورته څه وایي وایي زه بنده چې دا تا کم یاد کړل او ما درته در یاد کړل د دې لس چنده جنت ستا دی دی وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین ته خو ډېر لوی رب یې د مخلوق نو ما پورې ټوقې کې الله جنت خو د خلکو نه ډک دی دومره ځای پکې کم دی نبی علیه السلام وخندل ولې وخندل وی الله به وخاندي د الله خندا زمونږ د خندا په شانته نه ده او نه زمونږ په شان شکل الله لري د الله خوشحالي ته مراده ده یارونو چې دا نبی علیہ السلام وی دا په ټولو کې د لاندې مرتبه جنتی دی نو چې کوم د لوی مرتبه جنتی دی چې هغه له کوم شی خدای ورکوي چې به څونه غټي ټول نه راکوټ جنتی ادنا مرتبه والا جنتی هغه به څونه به هغه به دومره چې د هغه جنتونه او باغونه به د 500 کالو په مزل پراتی او بس خدای دې ورته ور داخل کی عقل نه بار خبرې نو دا مخلوق په دغه مزید کې د الله سره ملاقات وکړي چې الله سره ملاقات کوي نو رب ذوالجلال به ورته کرسی لګولي نو څوک به د نور په کرسی ناستی څوک د زمرد څوک د مرجان څوک د یاقوتو دا بناستی نو د بره نه پیو باران وشي باران د خوشبویو باران به پیوشي داسې خوشبو دوی ته په جنت کې هم نه لیدلې نو رب ذوالجلال به ورسره خپل ملاقات وکړي خپل دیدار به ورته وښیي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زر کاله په جنت کې خوشحاله تیرې کړي زر کاله نو هغه خوشحالي به د الله د یو سکند په دیدار د مخلوق نه یېرې شي دومره خوند دی پکې د الله لیدو کې زمارونو نو حضرت موسی علیہ السلام چې د الله خبرې واورېدې نو شوق پیدا شو چې خبرې دومره ښایسته دي الله تبه څومره ښکلې نو رب ارني انظر الیک الله ما ته ځان وښایه درته ګورم یو نظر دی وینم الله نو رب العالمین ورته څه وایي وی لن تراني نه مې شي لیدلی ته ما طاقت نشته دلته دا طاقت به در کوم خو وروسته به در کوم دا به جنتیانو لم ورکوم خو وروسته به ورکوم لن تراني نشي لیدلی ما دی بیا وایي چې نه الله ما ته یو جلک ځان وښایه الله ورته څه وایي وی ښه ده داسې کومه دی غر ته ځان خیمه که دا غر ټینګ شو نو ټیک ده ته به مې بیا ووینې خو که غر ټینګ نه شو نو ته مې بیا نشي لیدلی نو الله پاک فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا چې غر ته الله یو جلک خپل دیدار ور وړاندې که نو غر ټوټې شو ټوکړې شو علما بعضې لیکي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم غر د جبل نور وی دا د هغې غار یو ټوکړه ده چې روچته شو دلته پرېوته دړې وړې شو ټوکړې شو موسی علیہ السلام بے ہوشه پرېوته الله غر ته څنګه ځان وښو داسې نه چې پوره ځان یې خولی دی غر ته چې کوم ځان الله وښو نو بیا هم په 1,000 پردو کې پټو 70,000 پردې نو حضرت موسی علیہ السلام بیا سترګو کې بل شان حالت و تفسیر در المنصور یو خبره لیکلې ده زه به تاسو ته ووایم
داسې ډېره مضبوطه نه ده، خو دې درته وایم وایي د هغې اثر د موسی علیه السلام په مخ څنګه وشو. وایي چې چا به د موسی علیه السلام مخ ته کتل نو پرېوته او مړ کېده به. حالانکه موسی علیه السلام هغه جلک ولید چې الله غر ته کوم وخو، او حضرت موسی علیه السلام به ډېره موده مخ پټ ساته، د خپلې بیبي نه به مخ پټ ساته. دا یو اثرات پې وشو. وما قدر الله حق قدره، دا خدای مخلوق، دا الله کائنات. نور ته وګوره سپومې ته، د انسان ته وګوره څومره ښکلي شکل یې راکړی. زه حیران شم، بعضې خلک وایي دا بټای کې چې خسته به کم قالب وباسې نو یو شان وي. یو مور او پلار نه پیدا دي، د یو رنګ یو شان، د بلبل شان، د یو خوی یو شان، د بلبل شان. یو مور ګېډه کې لتې والي دورونه، شکلونه کله یو شاني، کله شکلونه بدل، خوی خو خامخا بدل. یو نیک سړی یو بد سړی، یو نرم خوی یو بد خوی، یو نه مسلمان جوړ شي بل نه کافر جوړ شي. د یو عمر زیات د بل عمر کم. دا د الله نظام. قسم په خدای که د شکلونو کمې وسره او خیم دته ده چې په شکلونو یو شانم پیدا کولی شم. مرغو ته ګوره، ماشو ته ګوره، میګو ته ګوره، دا هم ښایي چې داسې هم کولی شم، او داسې هم کولی شم چې شکلونه جدا جدا پیدا کړم، او داسې هم کولی شم چې صرف لونه به وي او زوی به ني، او داسې هم کولی شم چې زامن به وي او لور به ني، او داسې هم کولی شم چې لونه به زیاتې زامن به کمي، او داسې هم کولی زامن به زیاتې لونه به کمي، او داسې هم کولی شم چې ډېر بچي ورکم او په یو ساعت یې تېوالم، او داسې هم کولی شم چې یو بچی ورکم او د هغه نه وله بله نسل پیدا کړم. کولی شي الله که نه شي کولی؟ څه وایي؟ دا یاسې بېسه اتفاقي پیدا دی. اتفاقي بچیه چې اتفاقي پیدا کېدې د خپې چتم په اوږو کې پیدا نه شوې، دا لاسونه چتم په دې ملا کې پیدا نه شو، دا سترګې چتم په دې سټ کې پیدا نه شوې، دا غوږونه چتم په دا کونډو کې پیدا نه شو. الله هغه ذات ته اتفاقي نشته. غوا او میخ او ګډ او چیلې جامې نشی چولې، پرتوګ نشی چولې، د حیا د حفاظت دپاره وله خدای لکۍ پیدا کړې ده. انسان له د حیا ځای نه خدای کم ځای پیدا کړی دی، کم ځای پیدا کړی دی چې ستا حیا محفوظ وي لږه نه ډېر، او د وجود هغه اندامونه چې هغه ډېر زیات حساس دي، لکه هغه نری رګ سپینل کارډ، دا تاسو شارک چې ورته وایې چې دا ډېر حساس دی، د انسان ژوند دی پې هغې له څونه کلکې کلکې د ملا مهرې ورکړي دي په هډوکو کې دننه چې دته نقصان ونه رسي. او زړه او اینا دا د انسان هغه اندامونه دي، پړپوس چې ډېر نازک دي او ډېر قیمتي دي، هغې له د پختۍ غوندې غرونه ورکړي دي چې دا په پښتو کې بند دي چې دې له زور ورنشي. الله نظام ته ته نه ګورې، اتفاقي پیدا شو. دلته پوزه پیدا را، دلته سترګې پیدا دي، او دلته کې جبه پیدا ده. دلته دله پیدا کړل. ولې دلته پیدا کړل؟ دا ګیلاس راکړه کوم ته چې اوبه څکې، اوبه په ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې، ګوره ورته د دې فایده درته ښیي. بس ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې دقسې اوبه والې نو داسې ځان ته ونیسې، نو په دې سترګو درته پته ولګي چې لوښی خیرن دی او که دا پاک دی، او اوبه خیرنې دي که اوبه پاکې دي. دقه سترګو سره ماته سترګو دلته فایده ده، په دې نورې فایدې هم شته، خو دلته یې غټه فایده دا ده چې ماته به دا لوښی ښکاره شي. نو چې لوښی خیرني نو زه ملکه نیازلي واله ماله پکې دغه راکړه خبره کوم، دا واله دا لوښی خیرن دی، اوبه خیرنې دي نورې راله راکړه. او چې پاکې وي که نه، ګوره په سترګو پته ولګېده، نو بیا زه داسې لږې روچت یې کړم. نو چې روچت یې کړم نو الله پوزه پیدا کړې ده. دا پوزه بېله لیباټري ده. دلته ما ته پته ولګي چې د اوبو کې څه بدبویي شته او که پکې نشته. اوبه په واحد په دنیا کې هغه شی دی چې نه خپل رنګ لري، نه خپل خوند لري، نه خپل بوی لري. بل رنګ قبلی ار یو چې پکې اچي، بل بوی قبلی ار بوی چې پکې اچي، بل خوند قبلی ار خوند چې پکې اچي. چې نږدې کې نو په پوزه ما ته پته ولګي ګوره چې دا بوی پکې شته که نشته. هلکه سپینې خودي خو بوی دی پکې، واله دا لرې کوه، پاکې اوبه راواله. او که بوی پکې نی
نو بیا په جبه ورنږدې کما نو په خوله کې جبه کې بله لیباټري پرته ده هلته ما ته پته ولګي چې خوږې دي که ترخې دي نو که ترخې وي نو ټوک ټوک نارې کمه لکه لرې که دا اوبه ترخې دي نسکم نورې راواله او که نه ترخې ني نو وردنې کم نو ګوره د انسان د وجود دپاره څو څیزونه دلته خدای کېښودل واوروسم 3 څیزونه شو په سترګو د ترنګ معلوم شي خیرن دی که نه په پوزه بوی معلوم شي چې څښا بوی پکې شته که نشته او په سکه د تېرېدو نه مخکې جبه ده په جبه د تېرېدو نه مخکې ده چې ما ته هسې نه که دا جبه نه وي نو بیا به ما ورلولی او کیدای شي زهر پکې بیا به مې څه کول په دې جبه پته ولګي چې زهر پکې شته او که پکې نشته خیرونو نو که دا خود جبه د شاته وه نو ځان سره به د هر وخت ماشوم ګرځو بچې ته راشه زما په دې جبې ته دا ګیلاس ونیسه لږ یو څه کمه چې خوږې دي که ترخې دي او که سترګې دې په دا سټ کې وې نو ماشوم له به دې بیا ځان سره به دې بچې ګرځاو چې راشه بچې دا ګیلاس مې دې سټ ته ونیسه دې سترګو ته چې ورته وګورم چې سپینې دي او که شنې دي او که پوزه دې په دا خېټه کې وه نو دا شرم به دې ډېر چې د بوی دپاره به ډېر وخت لمن اوچتول او پوزې ته به دې ګیلاس پرېږدو دا به دې بل شرم وایه که نه اوس د اتفاقي پیدا کېږي که الله پیدا کړي دي الله پیدا کړي خالق الله دی ته خو یو پوټینې غوندې دا ماشومان د دې کاغذ نه جز جوړ کړي جزد مونږ چې واړو مونږ به د دې کاغذ نه جزونه جوړول او دیکه به م ورکړه او به بره لاړ او را پرېبوت نو ته خو یو رکوټې جز بې لاسو نشې جوړولی دا دونه کائنات هسې بې څه جوړ شو یو پتنګ یو د 10 روپو د 20 روپو یو پتنګ دا خو ته بغیر کاریګره نشي جوړولی دومره اسمانونه بې کاریګره جوړ شو ځمکې ته وګوره او د اسمان ته وګوره اسمان چې الله پیدا که الله وي بغیر عمد ترونها ستن پکې شته نشته دومره لوی کائناتو والا اسمان ستن نشته پکې رنګ چې خدای ورکړی ده چې کوټه جوړه کم چې رنګ ورکم نو بیا واپسې کال کې رنګ ورکومه د الله دا رنګ نه زړېږي نه زړېږي او بیا او څونه ښکلی دی چې دا باران وشي او د اسمان ته وګورئ او د الله د انور ته وګوره څومره په تیزۍ د انور روان دی څومره سپیډ کې روان دی د انور څومره په تیزۍ روان دی او د خپل ځای نه پوټې فرق نشي کولی لږ غوندې معمولي هم نشي لقېدی دا انسان الله پیدا که د مور په ګېډه کې یو ځای کې مې بیان کوم په دې آیت مې بیان وکړ چې وإن کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب الله وی کستا په دې کې شکی چې زه به د قبر نه څنګه واپس ساتم نو دې ته سوچ کوه انا خلقناکم من تراب د خاورې نه مې پیدا کړل نو چې تا د خاورې نه پیدا کولی شم نو واپس ته نشم جمع دی کولی ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة دا نطفې نه بیا د وینې ټوټه جوړه شي ثم من مدغة بیا ته د غوښې ټوټه جوړه شي څلوېښت ورځې نبي علیه السلام فرمایي د وینې نطفه ده بیا څلوېښت ورځې بیا علقه څلوېښت ورځې نطفه ده څلوېښت ورځې علقه ده څلوېښت ورځې د غوښې ټوکړه ده مخلقة وغیر مخلقه نو بعضې ضایع شي او بعضې کې 120 دن شپږ شلې ورځې پس سا ور واچوي نو چې شا پکې ور واچوي نو بیا د الله په نظام د مور په ګېډه کې وي لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى الله وی دام زما خوښه ده چې د مور په ګېډه کې 4 میاشتې ساتم 15 ساتم 6 ساتم 9 ساتم 8 ساتم 9 ساتم که 10 ساتم هلته ولا رب العالمین خپل رزق ورکوي مندوبسې ولا کړی دی ثم نخرجکم طفلا نو بیا د مور نه د ماشوم په شکل کې بار راوباسم په څومره لوی تکنیک دا ماشوم پیدا کېږي پته راته شته په څومره لوی انداز ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ځوان دنه جوړ کم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکي لا يعلم بعد علم شیئا څوک په ځوانۍ کې مړ شي څوک بوډا شي نو عقل خو چې بوډا شو تجربه زیاته شوه نه چې بوډا شو بیا دماغ کار نه کوي ګړې وړې وایي دا آیت مې وی مې نبی علیہ السلام وی چې 4 ورځې نطفه ده 4 ورځې علقه ده او 4 ورځې د غوښې ټوټه ده او ما وی مې دقه د مور ګېډې ته
یو پای پر رسیدلی دی رحم هغې کې دننه پرده ده فی ظلمات په تیارو کې دننه تیاره نو یو سړي بیا هغې د سوالو جواب کو یو ډاکټر صاحب نو ما باندې سوال وکړ ما ته ویل تا چې کومې خبرې وکړې زمونږ د کتاب نه دی وکړی او که د خپل کتاب نه ده د دیني کتاب نه دی وکړی ما یې دا ما د دیني کتاب نه وکړی ګوره نبي علیه السلام داسې فرمایي بیا ما سره وروستو ناستو هغه وخت سره پتلونه چولې و نه ږیره وه او نه برېت و ما ته وی مولانا صاحب ما خدای نه منم زه د خدای د وجود نه منکر ما خدای نه منم اگر چې ځان ته مسلمان وي په ځان مې څوک نه پیول او خلکو سره باسونه به م کول چې خدای نشته وی نن ستا په دې بیان ما الله ومنه نن مې ومنه نن کومې خبرې چې تا مونږ ته وکړې چې 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک دا خبرې کړې دي نو دا څیزونه مونږ نن په لیبارټرو معلومو دا څیزونه مونږ په الټراساونډ معلومو بعضې څیزونه مونږ په ایکس ری معلومو او بعضې مونږ په اپریشنونه کوو په هغې معلومو او بعضې په حیواناتو تجربې کوو په هغې معلومو نو 1400 کاله مخکې خو نبي علیه السلام سره نه الټراساونډ مشین نه ورسره ایکس ری پلانټ و نه لیبارټري وه ورسره او نه په حیواناتو تجربې کړو نه اپریشنونه کړي دي او د دې هر څه نه خبر چې هر څه د قوي دی چې دا مونږ په مشینونو کم معلومیږي دا چې هغه سره یو ذات داسې شته چې هغه ذات د دقه دننه حالاتو نه خبردار دی او هغه خبر کړی دی غاټ پروفیسر دی نوم یې درته اوس نه علم ځکه مې مخکې یو ټکې وې دومره غټه ګیرې ده نیم عمر په تبلیغ کې او نیم عمر خلک په کلینیکونو کې ګوري الله ذات پم لا څوک نه مني دقه ماشوم ته په یو پایپ د مور په ګېډه کې په یو پایپ باندې خوراک ور روان دی او څنګه ور روان دی زما وروڼو دغه خوراک چې ورځي دا خو هسې مونږ ته وینه ښکاري لیکن دې کې په لکونو نه په کروړونو اجزا دي هغه هلته خدای بیلی هلته بیلی اډوکې د یو شي نه جوړېږي اډوکې سرمن د بل شي نه جوړېږي غوښه د بل شي نه جوړېږي غوښې ته د نورو خوراکونو ضرورت دی ګرده اینا په سر ویښته د دې ماشوم جوړېږي که نه جوړېږي دا خو پردې نه دي چې پر اوا د غېږته په پیچکس ته کس کړه یو پرده یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې دغه وینه کې دا ټول اجزا روان دي سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي سرمن له روان دي غوښه چې د څه نه جوړېږي هلته روان دي غوښه ته جوړېږي اینه چې د کوم شي نه جوړېږي هغه اینې له روان دي هلته تینه جوړېږي نوکان چې د کوم شي نه جوړېږي هغه هلته روان دي نوک ته جوړېږي اډوکې د بل شي نه جوړېږي هغه روان دي اډوکې له ځي اډوکې کې دننه نلې دی هغې له خپل شی روان دی په سر یې ویښتې دی هغې له خپل شی روان دی او ویښتیا وایي هره پرده په خپل ځای کې جوړېږي که بې ځایه جوړېږي رګونو ته بیا وګوره الله رګونو ته وګوره رګونو نه علاوه وازګې ته وګوره کلمو ته وګوره سترګو ته وګوره د سترګو تورو ته وګوره او سپینو ته وګوره دې رنګونو ته وګوره دننه د الله نظام یو شیب د دې وینې نه جدا کېږي یو شی ته جوړېږي دا خشته ماشوم خدای پاک پیدا کی رښتیا وایي د الله دې قدرتونو طاقتونو ته زموږ عقل کار کوي ورسېږي نه نو دقه ټکي له به راځو چې ما قدر الله حق قدره دا الله چې څومره عظمت او شان دی په هغه شان او عظمت مونږ الله نه دی پیژندلی نه دی پیژندلی رب العالمین الله خو دلته کافر یادوي د کافرو نه ګیله کوي خو په حقیقت کې کافرو خو دومره نه دی پیژندلی چې شته که نشته شریک ولا شته هغې هغه کوي خو مونږ هم د خدای چې کوم قدرت دی په هغه قدرت سوچ نه دی کړی په هغه قدرت مونږ د رب العالمین فکر نه دی کړی دغه خشته ماشوم اکسیجن ورته روان دی هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید ګیس کې کنورټ کېږي دننه بدلېږي اته واپس راوځي دا د خدای عجیبه نظام نه میاشتې ماشوم دننه د مور ګېډه کې دی نه جاړي نه خاندي نه متیازې کوي چې د مور د ګېډې نه بار راووت نو بیا جړام شروع کړي متیازې شروع کړي که په نهه میاشتې کې پیدا شو که په نهه نیمې په لسو کې چې تر څو راوتي نه که موده پې واوړي اوم چې راوتلی بار دی به جاړي نو د مدې متیازې کوي عقل خدا وي چې نهونه پې موده ور واوړې ده نو زه دا متیازې خو دننه شروع کړي ټیم یې پوره دی دا جړا خو یې دننه شروع کړي که نه او مخصوص ټمپریچر ورته خدای برابروي د ماشوم دپاره که ډېره یخني پې راشي بیا مري او چې ډېره ګرمي پې راشي بیا مري
هغه ټمپریچر خدای پوره کوي. اوړي کې په سخته ګرمۍ کې دا نشته چې زنانه ته اے سی ولګوه ګورې دننه به په ماشوم ګرمي زیاته شي او مړ به شي. او په سخت ژمي کې دا نشته چې د ښځې ته هیټر ولګوه ګورې ماشوم باندې به یخني زیاته شي ګرمي به کمه شي ماشوم به مړ شي. که سخته یخني واورې او ګلی دي او که اور په شکال دی ماشوم له به هغه د مور ګېډې رحم ته خامخا الله د هغې مناسب ګرمي او یخني وررسوي. دا کار څوک کوي؟ جواب را کوي الله رب العالمین. دا الله ډېر لوی عظمت دی زمارونو. یو ساعت سره چې غواړي ټس دنیا بروانه کی قیامت براشي. اذا السماء انفطرت دا به ختم شي. دریابونه به د لوخاله شي لوخاله ختم. دا غرونه به د داسې شي کالعهن المنفوش لکه وړی چې الوزي. دا به ختم شي. دا انوار او سپومې به ډکړې ډکړې بشي. دا ځمکه به ختم شي ټوټې ټوټې بشي. دا د الله پاک کړیږي په نه الله. انما قولنا لامر اذا نقول له كن فيكون. الله وی زما خبره چې زم شنو کیږي به دمو پکې نه. دا د الله ډېر قدرت دی. بلش په هم بیا زلزله ولید کنه دا را روانې دي کنه. یو 150 میل لاندې وه بل ځل څومره لرې وه 300 میل لاندې وه. یو ډقی ورکیس بني یو چقی ورکیس بني او که ستا دې زوی یو چق ورکه نو سهار به د شپې پاسې نو د شپې اوده کېږي نو اوده به یو ساعت چې را پاسې مړ به پروت هی بابا خو نه پاسي ته وړقوه وړقه وی بابا خو مې مړ دی هلکه شبري داسې که نه ري شوي. خیرونو ګورې زمونږ د هر څه د الله په قبضه قدرت کې او د الله ډېر لوی طاقت او قدرت دی. مونږ به الله په دې پېژنو. زمونږ عقل خو نور کار نه کوي. نبی علیه السلام مبارک چې به کله پېشمني پاسې د ستورو اسمانونو ته به کتل او د انوار ته نو څه به وې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. دا انوار ورځ نیمه چې بدلیږي را بدلیږي او دا انوار او سپومې او دا کائنات دا د عقلمندو دپاره د خدای د قدرت غټې غټې نښې دي. مونږ به په دقې پېژنو په دې به پېژنو. نو کافرو ته الله یو ګیله کوي وما قدر الله حق قدره. ای کافرانو تاسو د الله د خپل شان مطابق نه دی پېژندلی. تاسو خو به د مخلوق ګمان کوئ چې مخلوق ښځه غواړي نو خدای لم ښځه شته. مخلوق لونه غواړي نو خدای لم لونه شته. مخلوق بچی غواړي نو خدای لم بچی شته. مخلوق ناجوړه کېږي نو خدای هم ناجوړه کېږي. مخلوق فاني کېږي نو خدای هم فاني کېږي. مخلوق کله عاجزه شي نو خدای نه نه نه. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. وی د قیامت پر ورځ به ځمکه په دقه لاس کې نیولي. والسماوات مطویات بیمینه. او په دقه لاس کې به د اوه اسمانونه راغونډ کړي به. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله د هر عیب نه پاک دی. ګوره هیڅ عیب پکې نشته. الله د مخلوق په شان نه دی. نه ښځې ته محتاج نه خواهش ته محتاج نه بچي ته محتاج نه دوی ته محتاج نه انسان ته محتاج نه خوب ته محتاج نه ستړي کېږي نه اوږې کېږي نه پې لوږه راځي او نه الله له خوب راځي او نه چاته حاجت شته دی. سبحانه دا هر عیب نه پاک. وتعالى عما يشركون. دا مشرکان چې کوم څیزونه الله سره شریکوي دا خدای سره نه دي برابر. الله ډېر لوی دی. نو مونږ د الله عظمت د الله عظمت په څنګه کوو؟ مونږ به الله 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 اکبر به وایو. مونږ به سبحان الله وایو. مونږ به الحمدلله وایو. مونږ به لا اله الا الله وایو. مونږ به لا حول ولا قوة الا بالله وایو. د الله د عظمت کلمات دي. دا به وایې دا ځان له مقرر کې لا اله الا الله چې د عبادت لایق به د الله د ذات نه بل څوک نشته. عبادت به هغه ذات ته کې چې هغه دقه عظمت لري بل څوک دونه عظمت نه لري. سبحان الله به وایې چې الله د هر عیب نه پاک دی. الحمدلله به وایې چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول د الله دي. الله اکبر به وایې چې الله لوی دی. لا حول ولا قوة الا بالله به وایې. دا ټول خشته خشته الله علمان اخکل خپل معنی لري. لا اله الا الله وحده لا شریک له. الله یو دی شریک نه لري. له الملک بادشاہی الله لرا وله الحمد صفتونم د الله دي. وهو يحيي ويميت جمدی کولم الله کوي مړه کولم الله کوي. وهو على كل شيء قدير پاسیز باندې طاقت لري. نو دا الفاظ لږ د خپل جماعتونو د علماو د امامانو نه لګ یاد کړئ ښه
او لګمانه ته یاد کې مونږ صرف جمعه ته بس مانځل لړ شو منډه تی وو علماء نه مونږ څه فائدہ وانه غشتا جمعه د تداز کاری د کسړی چې شاتو یا څل کسړی چې د سرو مچو په کابین باندې ناشتي منډه تر لته وای او جمعه داسې سړی تخکاری لکه چې بس دا یو د بیګار ځای دی راځي تانا ته کوم ته منډه وې جبري نو حاصل د خبره دادی زمارون چې د علماونو فائدې والے دا ما چې کوم تسبیحات د توخل دا تسبیحات لږ ځکه تاسو له ان شاء الله ټول له دردي او د دې په معنا د خپل علماونو ځان کوي کې او دا وایي چې الله په خوشاله شي قسم دې مونږ الله ډېر خپه کړی الله هم ډېر خپه کړی دی په کار چې مونږ الله خوشاله کو نو د خوشالولو په ځای مونږ ګناه کوو مونږ نورم خپه کوو نو په دې اورادو باندې الله خوشالېږي او ورسره الله په قبضه قدرت کې دی الله دې زمونږ ناراضي شي دعا وکړه رب العالمین ته زمونږ ناراضي شي خدای ته مو ته د ډېر لوی طاقت مالک الله د ډېر لوی قدرت مالک الله ټول کائنات ستا په قبضه قدرت کې دي الله زمونږ سټوکی ستا په قبضه قدرت کې زمونږ بچي او زمونږ مالونه زمونږ عزت ذلت ارس ستا په قبضه قدرت کې دي خدایا په شریک دنه دا سوال کو چې زمونږ ایمان نصیب کا خدای مونږ د کفر او د شرک نه وساته یا الله ستا بچی زمونږ ستا په طاقت او په قدرت کې دی الله زمونږ بچی کامیاب او صالحان کا دیندار کا خدایا او کله چا بچی نی الله تعالی بچی ورکا کله چا زامن نی الله تعالی زامن ورکا یا الله زمونږ صحت او زمونږ وجود ستا په قبضه قدرت کې دی نو الله که څوک بیماران دي تعالی روغ صحت ورکا الله تعالی شفا ورکا الہ العالمین چې څوک زمونږ زړونه د ټولو مسلمانانو ستا په لاس کې دي الله نو چې څوک په څه قسمه ټینشن کې او پریشانۍ کې مبتلا دي خدای د هغې نه په خوشحالو خلاص کا یا الله زمونږ ښځې زمونږ لونه ستا په لاس کې دي نو خدای ته پې د حیا صادر ورخور کا یا الله زمونږ وجود ستا په لاس کې دی نو خدای ته روغ صحتونه مونږ له راکا الہ العالمین جنتونه ستا په لاس کې دي دوزخونه ستا په لاس کې دي نو خدای خپل جنتونه راکا او د خپلو دوزخونو نه امان راکا الله عذابونه ستا په لاس کې دي او امن هم ستا په لاس کې دی الله د عذابونو نه مساته امن و امان راکا خدای څومره دوستان چې دلته راغلي دي بعضې ملګري زموږ د ډېر لرې لرې ځای نه راځي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي الله د دوی حاجتونو مقاصد یې پوره کړي خدای موږ د دنیا او د آخرت د عذابونو نه د فتنو نه په امن و امان کې وساتي د بغضیانو بغضونو شریانو د شر نه مساته د سازشیانو سکیمونو سازشیانو او د سکیمرانو د سکیمونو نه مساته الله زمونږ په جبا زمونږ په لاسونو خپل عبادت جاری کې او خدای مونږ ټول د بیت الله حج لبوتلې کې او د نبی علیہ السلام د مدینه منورې زیارت لبوتلې کې او بعض دوستانو سره دعاګانې غوښتې دي نو په اخلاص ورته دعا وکړئ چې رب العالمین هغه دعاګانې ولا قبول کړي بعضې ملګري په سعودي کې دي او موږ سره ډېر د محبت او د مینې اظهار کوي څوک ټلیفون کوي څوک رابطې کوي او ډېر پکې وایي چې موږ له دعا وغواړئ الله دعاګانې ولا قبول کړي حاجتونه یې پوره کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 654 نمبر 61 کې تاسو موضوع اوریدا د الله تعالی عظمت دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255-29-12 د مدینه خیر البشر لزما او د مدینه خیر البشر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما د مدینه خیر البشر لزما د مدینه خیر البشر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما او د مدینه مد ارمان پل رکی بل محسن اشتد خبگان پل رکی دغا ارمان مد هر آن پل رکی
کې چې به یو ځل نبي سرور لزما چې به یو ځل نبي سرور لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما د مدینه خیر البشر لزما د مدینه خیر البشر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما او دا مدینه د صبر دین شما د عشق د لار اوړې دین شما د زړه د در د ادرې دین شما زبا علاج د خوږ جگر لزما زبا علاج د خوږ جگر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما د مدینه خیر البشر لزما د مدینه خیر البشر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما په مدینه کې دی جانان د جهان ورته محتاج دی شاهل د جهان هر مسلمان کوي ارمان د جهان چې بزیارت د پیغمبر لزما چې بزیارت د پیغمبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما د مدینه خیر البشر لزما د مدینه خیر البشر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما چیه دما خدا جهال دی پیدا کتا دازمان کاو اسمان دی پیدا جن و ملکا او ملسان دی پیدا اغا بادشاہ دا بحر بر لزما اغا بادشاہ دا بحر بر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما د مدینه خیر البشر لزما د مدینه خیر البشر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما رقیب منی سلار د خپل دلبر لزما کپا نصیب کی لکلی زمان د مدینه کسیو کلی زمان روضه د خکول حبیب خکلی زمان مفتی وی هل تبا اختر لزما وی هل تبا اختر لزما رقیب منی سلار زخپل دلبر لزما رقیب منی سلار زخپل دلبر لزما د مدینه خیر البشر لزما د مدینه خیر البشر لزما رقیب منی سلار زخپل دلبر لزما رقیب منی سلار زخپل دلبر لزما د مدینه مد ارمان پدکی بل محس میشتا دی خفگال پدکی دغا ارمان مد هر آل پدکی چی بیاو ظل بی سرور لزما چی بیاو ظل بی سرور لزما
رقیب مانی سلار لخپل دلبر لزما رقیب مانی سلار لخپل دلبر لزما دا مدینی خیر البشر لزما دا مدینی خیر البشر لزما رقیب مانی سلار لخپل دلبر لزما رقیب مانی سلار لخپل دلبر لزما د مدینه د صبر دین شما د عشق د لار اوړي دین شما د زړه د درد د ادري دین شما زب علاج د خوږ جگر لزما زب علاج د خوږ جگر لزما رقیب مانی سلار لخپل دلبر لزما رقیب مانی سلار لخپل دلبر لزما دا مدینی خیر البشر لزما دا مدینی خیر البشر لزما رقیب مانی سلار لخپل دلبر لزما رقیب مانی سلار لخپل دلبر لزما پا مدینہ کی دی جانان دی جہال ورطا محتاج دی شاغال دی جہال ہر مسلمان کوي ارمان دی جہال او چی بزیارت دا پیغمبر لزما چی بزیارت دا پیغمبر لزما چی بزیارت دا پیغمبر لزما رقیب مانی سلار لخپل دلبر لزما رقیب مانی سلار لخپل دلبر لزما دا مدینی خیر البشر لزما